ګرانو کتونکو دې وخت کې په ټوله ضلع کې د عمرزو بازارونه چې کوم دي نو هغه ډېر زیات ګرم دي، خلک را روان دي، په دوکانونو کې سوداګانې کوي. اگر چې ګراني زیاته ده خو بیا هم د عمرزو چې کومه د اختر شپې ورځې دي نو خو تاسو هر ځای کې سودا کوئ نو دلته کې د عمرزو د مارکیټ ته راشئ. مختلف مارکیټونه دي، دا نه غواړي یو مارکیټ ته نه کیم، خو د منیارې سامان چې کوم ځای کې ته په 35-40 هزار جوړالی که نه د واده دپاره نو ما دلته کې په 35 هزارو په 3 هزارو په 4.5 هزار کې کتلې ده. خو بیا خو هم د ګرانۍ والي سره به څه وایې ګراني شته دي؟ یاره چې ګراني خو بس ښه برابر ګراني ده، که څوک وایي چې ګراني نشته نو هغه هسې سترګې پټوي. د حکومت خبرو ته وګورئ، د هغوی اشارو ته چې وګورئ نو ګراني د نن نه 10 کاله 15 کاله مخکې چې څونه ارزاني وه هغوی هغسې یادوي. خو مارکیټ ته چې روځي او دې خوا اوپن مارکیټ کې وګورئ ریټونه وګورئ، که د دالو تپوس وکړئ، که د لوبیا تپوس وکړئ، که د غوړو تپوس وکړئ، د خوراک ساک د سبزو تپوس وکړئ، هر یو شی یو په تربل شوی دی. د نن نه 8 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې چې کومه وخت یا مثال خبرو یاد به کړو د عمران خان وخت چې هغه وخت کې ښه ګراني راغلې وه، ښه درز غوبل ټوله دنیا په مخ راغستې وه، خو د هغې نه اوس هم حالات ډېر زیات خراب دي. هسې ګڼئ چې په دې صوبه کې حکومت شته دي، د حکومت نوم نشان شته په صوبه کې؟ خو لکه که د ګرانۍ په حساب سره وای نو نوم نشان نشته، خو بیا د دې صوبې په وجه سره یا د دې صوبې نه که د دې تپوس من کوو نو دا هم ښه خبره ده. خو د دې نه علاوه زموږ نه مشران ناست دي په وفاق کې. نه دا خو سیمه داسې وفاق ته خبره کوم ښه بیا دا وایه ریکارډ خیر خبره د وفاق ته زما وره دا خبره د وفاق ته د وفاق ته طرفه چې په موږ پسې ارزاني راشي، په موږ باندې ټکسونه کم شي. لکه نن به ته زه ده ووایم چې د عام سینیټر یا د ایم پی ای یا د ایم ان ای تنخواه 188% سیوا شوه. زموږ د غریب عوامو یا به چېرته یو څوکیداري یا به چېرته یو اسپی وي یا به چېرته یو مثال خبره استاد وي، د هغه تنخواه نه سیوا کېږي. دا پرې موږ سره ګزاره وکړو د هغه ځای نه چې جي کوم د آی ایم اف نه صوبه کې چې کم ناست دي نو دا پرې ناست دي، دوی جوړې تنخواګانې نه دوی هم تنخواګانې اخلي. دوی له هم پکار ده چې دوی هم منډې تړلو کې خو دا تنخواګانې سیوا کول، د ګراني راوستل او کمول دا د وفاق کار دی. پکار دا دی هغوی له راځي د آی ایم اف نه قرضې اوس بل ورځ خبر شوم وایي چې د پنجاب ګورنر وایي چې ماله نوې ګاډۍ والا د هغه ځای وزیر اعلی ورته وایي چې او ته لږ صبر وکړه زه به تا له ګاډۍ والم. د هغه دپاره د ګاډۍ بندوبست کېږي، زمین دپاره د خوراک شي. دا 10,000 روپۍ چې د تقسیم شو که نه وزیر اعلی صاحب له پټۍ خرڅ کړو، خپل جایداد یې خرڅ کړ، ریکارډ کنځلو کې مې اضافه شوې ته په کوم نظر ګورې؟ د هغې خو جي زه به ته دویم که غریب سړي ته میلوي خو ښه خبره ده. موږ دا دغه کوو چې لکه مطلب زه د هغې مستحق نه یم، که ما ته میلو شي هم ښه خبره نه ده. غریب سړي له پکار دي چې حکومتونه همدغسې ریلیف ورکړي. اوس دا علم نشته چې هغه وله پټۍ خرڅ کړي یا د چا نه قرض راوړي. دا خپله وزیر اعلی له پکار چې هغه دې وضاحت وکړي چې چا اخیستي دي دا لیستونه پکار دي چې اخیستې شوي. خو مثال خبره ده ټولې دنیا واخیستې، ما ته دا علم نشته. غریب سړی پکې نه کتې شي، مالدار پکې نه کتې شي، پیسې خو واخیستې شوې. خو تاسو د پټي خبره وکړه او د اخیستو د راوستلو خبره نه وکړه. خپل ورکړ لکه کنځلې زیاتې شوې صرف خپل ورکړ هغه له پکار دا دي چې هغه دې وضاحت وکړي چې دا پیسې راغلي د کوم ځای نه وي، دا د زکات پیسې وي یا موږ د ملک ته قرضه راغشتې وه هغه هم په تاسو باندې قرضه ډن کړه. دا هم ښه خبر نه چې ته قرضه رالې او مال فری راکړې. هغه مال فری مه راکوه، هغه په مال حال کې چې کوم د خوراک ساک شي نه په دې کې ماته ریلیف راوله، په دې کې ماته ارزاني راوله. زما معیشت ښه کړه. د دین انکار نه کوو چې ګراني ښه زیاته ده، ګراني ولاړه ده. خو منې زه پی ټي آی والا ته د 21 په سلام کوم چې قوم ته په کومه طریقه باندې خپلې صوبې د نفسي واډه د 18 ترمیمه دا ګراني چې کومه ده دا وزیر اعلی سره خو پوره اختیار دی، ایس یو ډي زرداد پوره اختیار دی چې راشي چاپي و دلته خود ساخته ګراني چې کومه ده هغه راوستې ده. نه هر څه موږ شهباز شریف چې کوم دی نو ګرم ګڼو، خو ذموار د دې ځای دا وزیر اعلی دی. بل دا 10,000 روپۍ چې کومې دي دا بالکل ورکرانو ته دې ورکړي، مستحقو ته دې ورکړي. پی ټي آی دلته کلین سویپ کړی دا ټوله 400 د پی ټي آی ده، 15 ایم پی ایګان دي، 2 ایم ان ایګان دي، نو به ټول لغوي دي. نو چې هغې کې مستحقو ته ورکړي خو دا ورته وایم چې په دې 3 ورځو کې نه دي، په دې کنځلو کې کوم لوی پراجکټ چې راکړی دی ریکارډ ترقي پکې راله. خو برخل لنډه به ده ووایو چې د اختر له سودا کوي د عمرزو بازارونو ته راشئ، سوداګانې پکې ارزانې. دلته دوکانداران خپله لږ مخلص دي، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.